أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زموږ موضوع ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د علی الاعلان دعوت تبلیغ آغاز د کوه صفانا یعنی د صفا د غرنه. سیرت نگار لیکي چې د خپل خاندان نه د واضح پیغام ملاوېدو نه پس چې حضرت ابو طالب واضح د تایید اعلان وکړ د پیغمبر علیه السلام، او ابو لهب واضح پیغمبر علیه السلام ته وویل چې ته د خپل خبرې نه قلار شه، د دې په نتیجه کې به موږ سره د ټولو عربو دشمنی شروع شي او موږ د ټولو عربو مخالفت نشو برداشت کولی. پیغمبر علیه السلام د الله په حکم سره چې بلغ ما انزل الیک، چې تا ته څه نازل شوي دي دا اوس خلکو ته ورسوه، راغلی او د صفا غر ته وختو. نو د هغې وخت د دستور مطابق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړو چې یا صباحا، های صبح. د دې اعلان د اورېدو سره به غیر چاپیره خلک چاته چې به د آواز ورسېدو به راټولېدل چې څه مشکلات دي او څه اعلان دی. بیا پیغمبر علیه السلام د هرې قبیلې نوم واغستو او باینیم یې هره قبیله راوبلله. نو چې کم خلک خپل راتلی شو هغه راغلل، او چې کوم نشو راتلی هغوی خپل نمایندګان راولېږل چې اهم اعلان کیږي، او دا خلک د صفا د کوه صفا غیر چاپیره راجمع شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د ټولو نه مخکې خپل کردار پیش کو چې ای خلکا، خو زه تاسو ته ووایم چې د دې غر نه هغه سایډ دشمن را رسېدلی دی او په تاسو ان قریب حمله کوي، نو آیا تاسو به زما دا خبره ومنئ؟ نو دې ټول قوم د قریشو ورته وویل چې بالکل ستا حوالې سره زمونږ دا یقین دی چې تا چاته په ژوند کې دروغ نه دی ویلي، او ته چې څه وې هغه رښتیا دي، هغه رښتیا وي، موږ به بالکل په دې یقین کوو. نو بیا ورته الله رسول فرمایي چې تاسو ګواه اوسئ، تاسو په دې خبره پوه شئ، د دې خبرې تاسو ته اطلاع وي چې د الله تعالی عذاب نږدې راغلی دی، ستاسو د دې بت پرستۍ په وجه باندې، ستاسو د دې غلطو عقایدو په وجه باندې. لہذا تاسو الله تعالی یو ومنئ، د الله تعالی رسول محمد صلی الله علیه وسلم ومنئ، او ورځ د قیامت ومنئ. خو چېرې دا خبرې تاسو نه منلې نو په تاسو به د الله تعالی عذاب نازل شي. او بیا ورته دا ومرمایل چې ای قریشو، هر یو خاندان نوم یې واغست چې ګورې زه تاسو له هیڅ قسمه فایده نشم درکولی، خو چېرې تاسو زما خبره ونه منله او نه تاسو ته نجات او خلاصي درکولی شم، تاسو ته به خپل نجات او خلاصي د خپل عمل په ذریعه سره میلاویږي. او زه داسې هم نشم کولی چې خپل لور بیبي فاطمې له څه فایده ورکم، کو هغې له به د هغې عمل فایده ورکوي، څه چې عمل کوي هغه به ورته فایده ورکوي. یعنې زما رشته، زما تعلق، زما نسبت تاسو له څه فایده نشي درکولی په هغې حالت کې چې کله تاسو زما خبره نه منئ. کله چې د قریشو دغې راټول شوي خلکو دا خبره واورېده نو ټول خلک خاموش شو، چا جواب نه کو، ځکه چې د خلکو پیغمبر علیه السلام ته دروغجن هم نشو ویلی چې د خبره دروغ ده. صرف په دغې خلکو کې د پیغمبر علیه السلام چې کوم ترو ابو لهب هغه ناره ولګوله چې تبا لک الهذا جمعتنا، آیا تا دپاره د افسوس وي، آیا تا موږ د دې خبرې دپاره راټول کړي وو چې تا موږ ته دا ویل؟ او د دغې نه پس بیا دا مجمع خالي شوه، خوره شوه، چې د هغې نه پس الله تعالی سوره لهب نازل کو د ابو لهب د دې وینا په جواب کې چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د علی الاعلان دعوت و تبلیغ د شروع کېدو نه د کوه صفا نه د خلکو ته دعوت ورکول او دغلته دعوت و تبلیغ پیش کول د قریشو او د ابو لهب رد عمل د دې نه چې موږ ته کومې خبرې څرګندېږي، کومې خبرې واضح کېږي، کومه رهنمایي میلاویږي، په هغې کې یو څو خبرې دا دي. نمبر 1 خبره خو دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله د الله تعالی حکم وشو
چې بلغ ما انزل الیک، چې وس دې ټولو خلکو ته خبر ورسوه کوم چې تا ته نازل شوی دی. نو د الله تعالی په حکم باندې پیغمبر علیه السلام میدان ته راغلو او د کوه صفا غر ته وخت. نو په دې کې مونږ د پاره رهنمایي دا ده چې کله سړی یو تحریک چلی، سړی د یو مقصد دپاره پاسیږي، نو د ټولو نه په اهم مورچه باندې او د ټولو نه په میدان کې به هغه سړی په خپله ودرېږي. داسې به نه کوي چې خپل کارکن او خپل ورکر ته به وایي چې یاره تاسو ورشئ او دغلته اعلان وکړئ او دا خبر ورسوئ، بلکې په سخته مورچه کې به دې په خپله جنګېږي. نو چې دغې وخت پورې څومره خلک مسلمانان شوي وو، نو د الله رسول هغوی ته نه ویل، بلکې په خپله رالې او په میدان کې ودرېدو، د صفا غر ته وخت. دویمه موږ ته د دې خبرې نه دا څرګندېږي چې یو سړی کله د دعوت او تبلیغ کار شروع کوي، نو دا د نر او د بهادر سړي کار دی، دا د بزدل او د بېغیرته سړي کار نه دی. ځکه د الله رسول ودرېږي، د کفارو په منځ کې د توحید کلمه وایي، د الله تعالی د الوهیت د وحدانیت خبره کوي، د رسالت خبره کوي او د آخرت خبره کوي. د دې اندازه هغه چاته لګي چې کم خلک د پیر پرستو په منځ کې یا د قبر پرستو په منځ کې یا د غیر مسلمو په منځ کې د الله تعالی د وحدانیت ناره پورته کړي، نو هغه ته پته لګي چې دې څومره مشکلات اتره مخکې کیدی شي. نو د الله تعالی د لویوالي یا د وحدانیت خبره دا کمزوري بزدله سړی نشي کولی. د پیغمبر علیه السلام د کردار نه دا خبره ثابتېږي چې کم سړی مبلغ وي، نو دی به نډر وي، دی به بېخوف وي او دی به یو تکړه کس وي. پیغمبر علیه السلام چې بیا ودرېږي، نو په عام ځای باندې اعلان نه کوي، بلکې کوم چې د قریشو اهم ځای دی، د صفا غر دی، نو په هغې ځای باندې اعلان کوي. د دې نه خبره څرګندېږي چې کله مونږ یو دعوت شروع کوو، نو د اهم ځای نه به شروع کوو او د اهم پوینټ نه به خبره شروع کوو، نو د دې په خلکو ته رسېدو کې اساني وي. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام ودرېدو، دا دعوت او تبلیغ شروع کوي، نو لومبنې د خلکو ته خپل کردار پیش کوي چې زما کردار باره کې ستاسو څه سوچ دی. نو یو مبلغ لا یا یو تحریک چلونکي لا دا خبره ضروری ده چې لاول خلکو ته د خپل کردار پیش کړي. داسې نه چې یو سړي څه کردار نه وي، د یو سړي څه قیمت نه وي، د یو سړي څه حیثیت نه وي، او دی وایي چې یاره زه به یو لوی کردار ادا کړم، نو دا صرف د ورځې خوب لیدل دي. نو دویمه خبره دا ده چې کله یو انسان یو خپل یو تحریک یا د الله دین خلکو ته پیش کوي، نو چې د دې یو مضبوط کردار لري، د یو مضبوط مقام او حیثیت په معاشره کې لري. بل چې کله د الله تعالی رسول د خلکو ته پیغام پیش کی، نو خلکو ته دا هغه خبرې کوي چې په هغه متفق علیه وي، څه شک شبهه څه دورای په هغې کې نه وي، بلکې خلکو ته وایي چې الله منې، هېڅ قسمه تعویلات پکې نشته، بل څوک مه منې، صرف یو الله منې. دویمه د الله رسول منې، بل هېڅ قسمه تعویلات په دې کې نشته، بس د الله رسول منې. دریمه خبره قیامت منې، آخرت منې، واضح پیغام. نو کله چې قوم ته یا عوامو ته سړی خبره پیش کوي، یو مبلغ یا یو تحریک چلونکي، نو هغه به ګول مول، هغه به مبهمې، هغه به مشتبه خبرې نه کوي، بلکې به واضح خبرې کوي چې عام او خاص او هر سړی په هغې وینا باندې پوه شي. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام دا پیغام پیش کوي، نو دویمه نفي کوي د نسبت د تعلق، چې په دې دنیا کې ګورې نسبت چاله فایده نشي ورکولی، تعلق چاله فایده نشي ورکولی، ځکه چې زه خپلې لور بی بی فاطمې له هم فایده نشم ورکولی، کو د هغې عمل هغه سنې څنګه چې زه وایم د دین اسلام مطابق نه، زه ستاسو خپل خاندان له فایده نشم درکولی، تاسو قبیلې ته فایده نشم درکولی، کو چېرې ستاسو عمل هغه سنې څنګه چې د الله تعالی دین برمایي. نو بله خبره مونږ د دې نه دا مونږ ته میلاویږي چې مونږ له پیر یا قبر کې مرده یا یو ولی یا یو شیخ یا یو مرشد یا بل یو داسې رهنما سره نسبت یا تعلق مونږ له فایده نشي راکولی، کو چېرې زمونږ تعلق زمونږ عمل په دین اسلام باندې نه وي. نو دغسې مونږ ګورو چې کو یو ډېر لوی شیخ القرآن وي یا ډېر لوی عالم دین وي یا ډېر لوی مجاهد وي، نو دا ضروري خبره نه ده چې د هغه زوی به هم هغسې عالم فاضل وي یا د هغه زوی به هم هغسې مجاهد وي، یا داسې نه چې اوس انفړ سړی دی نو د هغه بچی به هم انفړ وي، یا یو سړی مجاهد نه دی د هغه زوی به مجاهد نه وي، بلکې دا هر انسان ته د هغه عمل فایده رسي، هغه چې څنګه عمل کوي هغسې عمل به درته میلاویږي. بله چې مونږ ګورو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عمل ته چې د نسبت نبي وکړه، نو مونږ له دا پکار دي چې مونږ به خپل عمل په خپله کوو، د بل په عمل باندې مونږ کامیابي نشو موندلی.
بل د قریشو د عمل ته موږ په دغه میدان کې ګورو چې دا قریش خاموش پاتې شول. چونکې موږ مخکې لیکچرو کې دا خبره ذکر کړې وه چې دا د زمانې ځیرکترین او پوهه خلک وو، ډېر باشعوره خلک وو. نو دوی ته چې کله پته ولګېدله چې یاره دا کم کس دا خبرې کوي، نو د ده خبرې ته هم موږ دروغ نشو ویلی ځکه د ده کردار داسې دی. نو دوی خاموش پاتې شو. نو په دې کې زموږ دپاره دا وعظ دی، دا رهنمایي ده چې ضروري نه ده چې موږ د هر سړي د خبرې جواب ورکو چې کله موږ سره جواب نه وي. چې کله جواب نه وي پکار دا ده چې انسان خاموشه پاتې شي. نو څرنګه چې دا قریش خاموشه پاتې شو، ځکه په دې کې په خاموشۍ کې من سکته فقط نجات، دې خاموشۍ کې انسان ته نجات ملویږي. اوس چې بیا کوم د ابولهب دا کردار دی، نو دا ډېر لوی قابل غور دی، په دې ډېر غور فکر دی او ډېره زده کړه او رهنمایي د دې نه ملاویږي. ځکه ابولهب څه کمزورې سړی نه و، څه معمولي سړی نه و، څه قمقل او بېوقوف سړی نه و، بلکې دا په دغه ټیم کې د بنو هاشم د سردارانو نه و، د قریشو د سردارانو نه و. ډیر لوی دولت لرلو، ډیر لوی عزت په دې معاشره کې لرلو او ډیر لوی فوهه لرله. بل دا د پیغمبر علیه السلام سره داسې دشمن هم نه و، بلکې د الله د رسول سره د ډیره لوی مینه وه، د الله د رسول د ده سره مینه وه. او د مینې د اندازه د دې نه کیږي چې پیغمبر علیه السلام د ده زامنو له خپلې دوه لوریانې ورکړې وې. او کله چې رشته کې خلک خاندان کې خپل لوریانې ورکوي، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې د خاندان کې د دوی د یو بل سره مینه ډیره ده. نو د دې کې هیڅ شک نشته چې د ابولهب د پیغمبر علیه السلام سره مینه وه. خو چې کله د اواز راچوتیږي د دغې مجمع د قریشو نه، د دې نه دا یو رهنمایي موږ ته میلاویږي چې انسان د دې خبرې ته ځان ذهني طور تیار ساتي چې کله د دعوت تبلیغ کوي یا د یو تحریک سره پاسي، نو لازم نه ده چې عام عوام یا نور خلک یا پردي خلک به د مخالفت کوي، بلکې ممکنه دا ده چې د خاندان مشر هم د مخالفت وکړي په عام عوامو کې، څرنګه چې ابولهب د مخالفت کړو. دویمه لوی سبق په دې کې موږ ته دا دی چې کله د ابولهب پاسېدو د پیغمبر علیه السلام ته د خلکو په منځ کې وایي چې تبا لک، تا دپاره د بربادي او هلاکت وي. نو دا پیغمبر علیه السلام دغلته دا وینا او دا خبره په خپله مرضی نه کوي، بلکې دا د الله تعالی په حکم کوي. او کوم سړی چې د الله تعالی د دین دپاره پاسي او خبره کوي، نو بیا الله تعالی هم په هغه ننګ او غیرت کوي. لکه دا د قرآن وینا ده چې الله فرمایي فذکروني اذکرکم، تاسو ما یاد کوي نو زه به تاسو یاد کړم. د حدیث شریف مفهوم دی چې الله فرمایي کوم سړی ما د انسانانو په مجلس کې یادوي، زه دې د ملایکو په مجلس کې یادوم. کوم سړی زما طرف ته یو لیش را نږدې کېږي، زه یو لاس د طرف ته ور نږدې کېږم. کوم سړی چې زما طرف ته را روان شي، زه په منډه د طرف ته ور روان شم. الله تعالی دا فرمایي کوم سړی ما نه بهانه غواړي، زه ورته بهانه کوم. کوم سړی زما نه څه غواړي، زه ورکوم. د اویاو میندو نه زیات مهربانه دی. نو دغسې چې کوم سړی د الله تعالی د دین دپاره د کم لیول قرباني ورکوي، هغې لیول د هغې نه زیات الله تعالی د ده تایید، د ده نصرت، د ده ملګرتیا کوي. پیغمبر علیه السلام د خلکو په منځ کې علی الاعلان د الله د دین بیان پرچار وکړو. ابو جهل د ابولهب علی الاعلان د پیغمبر علیه السلام مخالفت وکړو. نو الله تعالی په قرآن کې په خپل پیغمبر د طرفه جواب دا وکړو چې تبت یدا ابي لهب وتب. الله تعالی فرمایي چې ابي لهب دې تباه شي، د دې دواړه لاسونه هلاک شي او دې هلاک دی. نو دې نه دا خبره څرګندېږي، موږ ته په دې خبره ځان پوه شو چې د دین اسلام دپاره کوم سړی لګیا وي، قربانۍ ورکوي او په هغې کې هغه ته مشکلات رسي، تکالیف رسي، مالی جاني نقصان رسي، یا هغه د علاقې نه شړلی کېږي یا وجلی کېږي، نو عام عوامو ته خو دا یو ډېر لوی ګران کار ښکاري. خو چې کم سړی دغه کار کوي، نو دله الله تعالی د دغه کار مطابق حوصلې مضبوطوي، دله الله تعالی د دغه سختو د برداشت کولو، تکالیفو برداشت کولو طاقت ورکوي، او د دغه مالی یا جاني نقصان په بدله کې الله تعالی د دې کوي ګنا زیاتې بدلېدله ورکوي. لکه ابراهیم علیه السلام حوالې سره ذکر کېږي چې چا دې تپوس وکړو چې تا ښکلې ورځې کمې وې، نو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي کومې ورځې چې ما په اور کې تېرې کړې وې، دا زما د ژوند ښایسته ورځې وې. نو یو مبلغ یا یو مجاهد یا د الله په لار کې ستړی کوونکي ته د دې خبرې علم وي چې کم سړی څومره مقدار کې یا په څومره لیول کې یا په څومره درجه کې د الله د دین خدمت کوي، د هغې نه کوي ګنا زیات الله تعالی د ده زړه مضبوطوي، دله طاقت ورکوي او ده ته د هغې بدلې ورکوي. دا صرف دغه کس ته ښکاري کوم چې دغه کس لګیا دی، نورو عام عوامو ته د دغې اندازه نه کېږي.
بیا چې ابولهب د پیغمبر علیه السلام مخالفت کوي، موږ چې وګورو چې په ټوله مجمع کې مخالفت کړي او تر د مرګ پورې مخالفت کو. خو د الله رسول ته چې دی ژوند ته مونږ وګورو نو چرته د الله رسول داسې نه دی کړي چې ابولهب ته خیری کړي. ولې د ابولهب د بنو هاشم یو سردار یو مشر او نه د بنو هاشم یو خلک راغلي دی او ابولهب ته ویلي چې دا تاسو کې دی منی کړی دی، بلکې نه د ابولهب ځان ل خپل یو فکر لرلو او هغه فکر په دې بنیاد نه چې د پیغمبر علی السلام په غلطه دی، بلکې د ابولهب د مخالفت محض د بزدلی په بنیادو او هغه بزدلی د ابولهب دا خو د الله ورکړه دا چې څوک ننګ او غیرت په چا کې پیدا کوي او چا کې بزدلی پیدا کوي. نو په دې ابولهب کې بزدلی وه، دی چې د لومبني نه د پیغمبر علیه السلام مخالفت کوي نو په دې بنیاد کوي چې ته داسې مه کوه، ځکه چې په دې بنیاد په دې دعوت تبلیغ په نتیجه کې به دا ټول قریش زمونږ مخالف شي، دا ټول عرب به زمونږ مخالف شي. نو دی د عربو د مخالفت نه یریدو نو په دې بنیاد د خپل وراره د دغې لارې نه رامنې کو چې دې لارې ته مه ځه، دې کې به تا ته مونږ ته نقصان ورسي. یا مونږ د ټول ژوند ګورو، دی په هر میدان کې د قریشو سره ولاړلې، کومه مرحله کې چې هغوی د پیغمبر علیه السلام خلاف سازشونه کړي نو دی ورسره ولاړلې. کو د غزوه بدر په موقع مونږ وګورو نو ابو جهل، عتبه، شیبه، امیه دا غټ کفار را روان دي مسلمانانو سره د مقابله لپاره او د جنگ لپاره. خو ابو لهب چې کم دی په مکه کې پاتې کیږي. نو کو چیرې دی غیرتمند وي نو دی به میدان ته راوځي او په میدان کې به مسلمانانو خلاف د غزوه بدر په موقع جنگیدلی خو دی په مکه کې پاتې شو. نه دی نه د بزدلۍ اندازې لرلی شي کیدی شي چې دی چونکې مال دولت د لرلو نو په دې بنیاد باندې دغه د عربو یا د قریشو مخالفت نشو برداشت کولی او دې سایډ ته پاتې شو. بیا چې موږ ګورو نو پیغمبر علیه السلام د اهل عیال ته هم خیری نه دی کړي سیوا د زوینه چې کوم د زویو عتیبه چې د کله د پلار په وینا باندې د پیغمبر علیه السلام لور لا طلاق ورکو او د الله د رسول په شان کې ګستاهی وکړه، نو صرف د په دې اولاد کې د په حق کې د الله رسول بددعایي کړې وه چې یا الله د خپل سپونه یو سپی په عتیبه باندې مسلط کی او د دغه بددعایي په نتیجه کې بیا عتیبه د الله تعالی د سپونه یو سپی چې کم دی د سفر په موقع کې ونیو او د هلاک او تباه مړ کو. پیغمبر علیه السلام د دین علاوه نور د اهل عیال په باره کې یا د په باره کې بددعایي نه وکړي، حتی چې د فتح موقع په موقع باندې د الله رسول باقاعده د اولاد د عتبه او د معتب تپوس کړو د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دوی پسې لېږلي چې دوی راولي چې توبه وباسي او د عباس رضی الله تعالی عنہ په لاس دوی راغلل او د ابولهب د زامنو بیا توبه وباسله او ایمان راوړو او د اسلام لپاره د غزوه حنین او د طائف په موقع لوی قرباني ورکړې. خلاصه د ټولو خبرو ده چې د ابولهب کم مخالفت کو نو دا د مخز د بزدلی په بنیادو د دینه د خبره سرګندېږي چې کوم سړی په خاندان کې ډیر مال دولت والوي نو دغه سړی ممکنه ده چې ستا سره ونه درېږي ځکه د مال محبت دا ډیر لوی دی او کوم سړی چې مالدار وي نو دی عموما دله قرباني ورکول ډیر زیات ګران وي ځکه د الله دی دین ته چې موږ ګورو نو عموما د دین اسلام د پاره قربانی هغه خلک ورکوي چې کوم غریبانان وي، دوی سر بیللو ته دوی جانی یا مالی قربانو ورکولو ته هم تیار وي، علاقه پرې هودو ته هم تیار وي. او چې کم سړی مالدار وي نو دی خپل جایداد هم نشي پرېښودی، خپل روزګار هم نشي پرېښودی، خپل مال ته نقصان رسیدل هم نشي برداشت کولی. یا یو سړی منصبدار وي په لوی عهده ناست نو دی خپل منصب ته هم نقصان نشي رسولی. خلاصه د ابولهب د ژوند نه دا میلاویږي چې کوم سړی غریب دی او بیا وروسته هم دا ثابته شوې ده نو دغې غربا خلکو د دین اسلام خدمت کړي او د الله په دین کې په لاره کې لوی قربانۍ ورکړي دي. بهرحال د ټول د پیغمبر علیه السلام د کوه صفا د دعوت او تبلیغ نه دا خبره مونږ ته څرګندېږي چې کله مونږ یو تحریک شروع کوو یا د الله دین شروع کوو نو چې کم از کم زمونږ کردار د دې لیول وي د دې درجې چې مونږ خلکو ته پیش کولی شو. دویم د الله د دین بیانول یا د الله په لار کې کوشش او ستړي کول دا د نډر جرأتمند بهادرو خلکو کار دی، دا د بغیرتو د بزدلو خلکو کار نه دی. بل چې مونږ ګورو د الله د دین خدمت چې کم خلک کوي نو دا به عموما غریبانان وي، په مالدارو خلکو کې په لوی عهدو منصبونو بادشاهانو یا د شهرت والا خلکو کې به دا جذبه ډیره کموي.
بل چې موږ ګورو د دې دغه نه موږ دا خبره موږ ته ملاویږي چې په نسبت باندې یا په تعلق باندې یا په وسیله باندې موږ یقین نه ساتو، بلکې په دین اسلام کې نجات کامیابی دا په خپل عمل ده. هر سړی به د خپل عمل دته نتیجه ملاویږي. بل چې موږ د الله تعالی په لار کې وځو نو موږ به باور د الله په ذات باندې کوو. څومره چې ستا د الله تعالی په ذات باور وي دومره به د الله تعالی تاسو سره تعاون وي، او د الله د پاره چې تو ځې نو هغومره به الله تعالی تاسو تعاون کوي. لکه موږ په عصري دنیا کې ګورو د یو تحریک یا د یو سیاسي پارټۍ یا د یو بل ګروه دوی به خپل ورکر ته وایي چې میدان ته وځه، خو که ورکر جاني مالی نقصان ورته ورسي، تباه او ذلیل او رسوا شي، نو د مشر ته هیڅ خفګان نه رسي، هیڅ نقصان نه رسي. دا مشر یې هغه په مزو کې او په عیش و عشرت کې د دنیا په شان کار دا نه دی، بلکې الله تعالی د خپل دین خدمت کوونکي باندې غیرت کوي، ننګ کوي او هغه ته بدلی ورکوي او د هغه ملګرتیا کوي. نو موږ به په زړه مطمئن اوسو چې کله موږ د الله په لار کې ستړي کوو، که موږ ته تکلیف رارسي په هغې به کوشش کوو او په هغې به صبر کوو. بله موږ ته دا ده چې د دین دپاره به قرباني عموما غریب ورکوي، او دا قرباني هغه خلک نشي ورکولی چې کوم خلک د الله د دین اوریدو ته تیار نه وي. نو چې یو بزدله، یو بغیرته، یو ډرپوک د الله دین اوریدی نشي، قرآن اوریدی نشي، د دین اسلام زده کولی نشي، نو دغه بزدله، بغیرته، ډرپوک سړی به د الله د دین دپاره وینا څه وکړي، دی به د الله په لار کې قدم څه چوت کړي. نو مونږه بله خبره په دې کې دا ده د الله د دې پیغمبر علیه السلام د دغه دعوت او تبلیغ نه مونږ دا خبره زده کوو چې په دې دین اسلام کې کله ته تبلیغ کول غواړې نو ته به د مبلغینو سره کینې، جهاد کول غواړې نو ته به د مجاهدینو سره کینې، د جهاد کولوالو نه به خبرې اوري. کله چې ته یو تحریک کې ژوند تیرول غواړې د متحرک خلکو سره به کینې، نو تا کې به هغه جذبې پیدا کیږي. د دین کار کول غواړي د دین والا خلکو سره بکینی، او کو دنیا دولت جمع کول غواړي نو د دولت کوونکو خلکو خبرې باوري او د هغو سره بکینی. کو لوی منصب ته ځان رسول غواړي نو د منصبدارو خلکو سره بکینی او د هغو خبرې به اوري او د هغو سره به ناسته کې. نو خلاصه د دې دا شوه که مونږه د دین کار کول غواړو او د الله په لار کې تلل غواړو نو مونږ له پکار چې د دیندارو خلکو خبرې اورو او هغو سره ناسته پاسته کو. او کچری مونږه دنیا ګټل غواړو یا عہدې منصب ته ځان رسول غواړو نو پکار دار چې دولتمندو خلکو سره کینو پاسو، د منصبدارو خلکو سره کینو پاسو او د هغوی خبرې اورو، نو مونږ کې به هغه خصلتونه راځي. د الله تعالی نه زموږ دا دعا ده چې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.